بسم الله الرحمن الرحیم. تمام ناظرین په خدمت کې دا گزارش دی چې دین د زده کړې سره تعلق لري او دین کې په شریعت کې ډېرې داسې مسالې دي چې په هغه کې انسان ډېره بې ازادي محسوس کوي، لکه هغه چې د ښځې مسلې هر تلای شي او د هغې سره کوروالا مسالې هر تلای شي، مطلب طلاق مسالې هر تلای شي او ډېرې داسې د پردې ولا خبرې تلای شي چې په سړی خفه کېږي. حالانکه دا د پردې خبره نه ده، دا کیسه پټول دا جهالت دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ناپوهي یوه بیماري ده، د دغې علاج دا دی چې پوښتنه وکړه. نو د تمام ناظرینو نه دا درخواست دی چې په دیني شرعي مسله چې ډېره ګډه وډه وي په دا مه خفه کېږئ، په دا خفه شئ چې یاره زه په دا کښې مبتلا یم یا مبتلا شول یا دا جرم رانه وشل یا دا غلط کور رانه وشه، د هغې بعضې صورتونه د کفارې وي، کفاره په انسان درلودي وي، بعضې صورتونه یې د توبې د ایستلې وي، استغفار وي. نو کم از کم دا یو گزارش میں تو سے نہ کو چې میر سره ځینې ملګري چې پښتنه کو ډېره جوته په ډور یې کو پټه کو ډېره په ججک محسوس کرتے ہوئے یې کوي. په شریعت په دین په اسلام کې شرم نشته، بالکل کې د شریع احکام متعلقه علما نه او مطلب در سره عالمون وي مفتیون وي چاته زړه نشي نیولی. مفتي صاحب خو بیا دی داسې چې مطلب یې میاشتې پوره یوه مطلب چنه هغې نه میاشتې ټوله سیراب کېدی شي، نو حال ورسره کوي دا مسلې خامخا پښتنوي دغسې په تېره کښې مه کړئ.